Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to IMS Learners. د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول د فرسٹ کلاس स्टूडेंटانو السلام علیکم. टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक د اول کلاس स्टूडेंटانو مونږه اردو بک کې تقریبا 21 سبق ویلو. نن به راځو سبق نمبر 22 نمبر سبق به سٹارټ کوو. پیج نمبر 36 دی او سبق نمبر 22 دی کسی دی پیش دی سمبل ته وګورئ، دی نشان دی علامت ته وګورئ، دا د څه دی؟ دا د پیش دی. ٹھیک ده، مونږه دې نه وړاندې زبر ویلو، زیرم ویلو، اوس دا دریم نمبر دی پیش چې دا به کوم ځای کې استعمالیږي او دا پیش د ده اواز څه دی؟ دا به کوم اواز وباسي؟ دا به او اواز وباسي. او صحیح ده، دا به او اواز وباسي. راځو د دې ځای نه سټارټ الو. ګوره هی دا هی پیش او، ګوره هی پیش او دال هد، هی پیش او دال هد 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 هد. دا دواړه ټکي چې ملاو شي دینه دا جوړ شي، نو ګوره هد 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 دا به داسې وایي ښه. او هد هد څه ته وایي؟ هد هد دې پکچر کې وګورئ، دا یو پرنده ده، دې ته څه وایي؟ دې ته وایي هد هد. دې نه علاوه لاندې راځي، ګوره دال پیش دو میم دم، الف پیش او سین اوس، الف پیش او ری اولت، ری پیش رو کاف رک، واو پیش او ہی وہ، الف پیش او ٹی باری شکل اٹھ، کاف پیش کو لام کل. ګوره جدا جدا داسې راځي، بیا چې کله یو ځای کې نو ګوره کاف پیش کو لام کل. ٹھیک ده، هد هد دم اس ال رک و اٹھ کل. تی پیش تو، ګوره دا د تی شکل دی، تی پیش تو او میم تم نو داسې لیکل کیږي. تی پیش تو کاف ټک، تی پیش تو کاف ټک، میم پیش مو ری مول. ګوره دا مول داسې شي، جدا جدا به داسې وي چې کله یو ځای شي داسې جوړ شي. ګوره میم پیش مو ری، میم پیش مو ری مول مول، میم پیش مو ری مر، غین چوټی مرغی مرغی. تصویر کې وګورئ دا مرغی ده. ٹھیک شو، تم ټک ټک مول مول مول. ٹھیک ده، تم ټک ټک مول مول مرغی. دال بڑی کا الف کا دے کا، دال راغلی، بڑی راغلی، کاف سره هی باری شکل دی. ګوره کاف باری شکل راغلی دی، دو چشم هی سایلنت لیټرز پکې راغلی دی. دے کا بیا څنګه لیکل کیږي؟ دال او د ی چوټی شکل دی، ی او کاف الف کا، کا الف کا، دے کا. نو چې کله یو ځای شي ګوره څه جوړ شي؟ دے کا، داسې به لیکئ. الف پیش او سین اوس نون بڑی نے، میم پیش مو ری، میم پیش مو ری مول مول، کاف بڑی کے، دال یہ بڑی کا الف کا دے کا، اس نے مول مول کے دیکھا. هغه داسې مول مول لکه بار بار چې شاته شاته ګوري، دې ته وایي اس نے مول مول کے دیکھا، بار بار به شاته کتل. هی پیش هو دال، هی پیش هو دال هد هد، टी पेस्टो काप، टी पेस्टो काप، काप रे जबर का ती अलिफ ता करता है हुद हुद टुक टुक करता है. वही हुद हुद چې هغه څه کوي؟ ټوک ټوک کوي، خپل आवाज کوي. वो पेश वो ही वो، میم پیش مو ری، عین چوٹی ہے مرغی، کاپڑی پیش کل، کاپڑی پیش کل کل کل، کاپڑی زبر کر تی چوٹی کرتی ہے، وہ مرغی کل کل کرتی ہے. وای هغه مرغی هغه چرګه کل کل کوي. ٹھیک ده، اس نے موڑ موڑ کے دیکھا، ہد ہد ٹک ٹک کرتا ہے، وہ مرغی کل کل کرتی ہے. بیا لاندې یو مشق راکړی، تاسو په دې باندې پریکټس وکړئ. ګوره کاف پیش کو لام کل، میم پیش موړی مول، دال پیش دو کا باری شکل دک، ری پیش روح ہی رخ، گا پیش گو لام گل، پی پیش پر ری پر، وہ
मुर्गी कुड़ कुड़ करती है, वो पेश वो है वो, मीम मीम पेश मोरे मुर, आइन छोटी मुर्गी, काबड़ी पेश को काबड़ी पेश को, कुड़ कुड़ काबड़ी जबर कर, ती छोटी करती है, वो मुर्गी कुड़ कुड़ करती है, बुरा कुल मुड़ दुख रोख गुल पुर, वो मुर्गी कुड़ कुड़ करती है। दा बतासु बोली कई दासी दते तاسو سره دا ډاټس ډاټ درکړي دي په دیوالې په پنسل وګرځوي پریکټیس په وکړي دا تاسو د پریکټیس لپاره دی چې دا تاسو زده شي یاد شي دوکو روخ ډاټ ډاټس باندې تاسو وګرځوي پنسل سره صحیح ده ګل پر वो मुर्गी कुड़ कुड़ करती है بیا به همدغه لفظ دا به لاندې مو لیکئ کل پیش به راکوئ دې کې صحیح ده ځکه زموږ د ایکسرسایز د پیش باره کې دی مړ دک رخ گل پر वो मुर्गी कुड़ कुड़ करती है ٹھیک شو راځو نیکسٹ پیج ته پیج نمبر 37 ته اوس وګورئ دویم نمبر ټکی راکړي دي بیا ورکې خالی ځای نه پریښي دي چې دې سره سره ځي وای دا تاسو پور کوي صحیح ده الف پیش کو او خالی ځای راکړي دي سره بسو لیکي ټی باری شکل اوټ دینه به جوړ شي اوټو دا به یو بل سره ملاوي دویم ټکی به ور سره اچوي اله بدینه یو خپل ټکی جوړیږي الف پیش اولې اول ری پیش رو سبا واچو دي سره کاپ روک روک ٹھیک شو الف پیش او سین بور سره واچوي اوس کاپ پیش کو لام بور سره واچوي کل عین پیش او لام بور سره واچوي غل تی پیش تو میم بور سره واچوي سبا جوړ شي تم اوټ اور روک اوس کل غل تم دریم نمبر دال یہ بڑی یہ دے کا باری شکل الف دے ګوره دے کا دا دے کا ټکی چې کله جوړیږي نو دا مختلف سټیپس نه پاس کیږي حالا بیا دے کا شي لکه داسې ډایرکټ نه وي ګوره لومبه داسې وي بیا داسې وي بیا داسې بیا مکمل دے کا دینه جوړ شي نو ګوره دینه بعد بس راځي دال بیا مغه بڑی یہ دا چوټي شکل دی او کا الف کا نو دے کا بیا چې کله یو ځای کیږي منځ کې به داسې خالی ځای پرې دی دے کا او اخر کې یو ځای شي نو دے کا جوړ شي اوس دا شان دې کای لیکل دی اوس به لکه تاسو الف اول نواله تر اخره پوری اوس د اخره نواله تر پیله پوری صحیح ده فرست نه لاست اوس د لاست نواله تر فرست پوری دا چې برابر دی دویم سټیپس راځي اوس ګوره تاسو به سولې کې دویم سټیپ د دې دا لري دا شان تاسو به دا شان ریډي کوي چې دا دې کا داسي جوړیږي صحیح ده ماسک به خالی ځای لګ پرې دی دې کا دریم سټیپ سره دا یو دی نو دال یہ صحیح ده او بیا ځری کالب کا دیکا دینه بعد بیا دا دی دال بڑی او کال الف کا دیکا دینه به دا جوړیږي صحیح ده دا به تاسو دا شان ترتیب کې هم ولیکئ بل سره راځي څلورم نمبر کا دال پیش دو کا باری شکل دک گا پړی پیش ګل کا پړی پیش ګل چه باری شکل چه زورچا باری شکل تی چت ګوره دلته مونږه د دې ایکسرسایز کې د پیش خبره کوو دلته موږ سره زبر هم راوستي د دې مطلب دا دی چې کوم وروسته سبقونه مونږ ویلي دي هغه خو دلته زمونږه دوهراو شي صحیح ده چې ذهن ته راشي زبر هم ویلې زیر هم ویلې او دا سبق دا اوس پیش دی سین زیر سی لام سل ګوره زیر دی نو دا سبق مونږ ویلې دي چې پیش چو پی چوپ الف پیش او فی اوف دال زیر دی لام دل با زربا یا بی زبربا سین بس پیڑے باری شکل پیڑے زبر پر باری شکل ہے دو چشم ہے راغلی دا نو پر میم زیر می لام مل دک گل چھت
सिल, चुप, उफ, दिल, बस, पर, मिल. پنځم نمبر بیا راځي. اوس دا علامات موږ سره راکړي دي. صحیح ده. دا موږ ویل دي دا علامات د سره دا سره دا سره. ټیک ده. اول خو تاسو دا هم پیژنې دي ته سوې دي ته وایي زبر چې کله د یو حرف د کله د یو ټکی د بره دا به راځي یا به سوي دا به زبر وي. چې کله د ټکی لاندې راشي دا به سوي دا به زیر وي او کله داسې راشي دا علامت راشي دا به سوي پیش. نو اوس داسې یو څو ټکي تاسو ولیکئ. د زبر یو دوه اگزامپل ولیکئ، د زیر ولیکئ، د پیش ولیکئ. صحیح ده. لکه موږ څه ولیکو د زبر لیکلی شم چې هم، ها زبر ها، میم هم. ټیک شو. بل څه لیکلی شو دال زبر دا، سین دس. ٹھیک ده. اوس به د زیر یو دوه اگزامپل ولیکو. الف زیر ا، سین اس. بل به څه ولیکي دال زیر دی، نون دن. بیا به د واو یو دوه لفظونه ولیکو. واو پیش او هی وو، تی پیش تو میم تم. ٹھیک شو. به دې به هم تاسو خپل پریکټیس وکړئ. یو دوه لفظونه به دې کې ولیکئ. امید لرم تاسو به دې ځای پورې پوه شوي وئ. دا زموږ سبق نمبر 22 پیش. او بل ویډیو کې به تاسو له موږ سبق نمبر 23 څه شی دی جزم دا به تاسو له درکو. دې سره زموږ ویډیو سره ترسي. موږ لره کې اجازه ته. الله حافظ.